ستاسو ورور عظمت خان. اوس په اټلي کې حالات څه دي په دې به خبرې کوو، خو د هغې نه مخکې یو دوه خبرې کول غواړم چې ما کله نه ویډیوګانې شروع کړي دي نو ما د ځان سره دا وعده کړې وه چې زه به په چا باندې پرسنل اټیک نه کوم او نه به چاته بیډ لینګویج یوز کوم، غلط زبان به چاته نه استعمالوم. د ټول نه اسان کار څه دی؟ د بل سړي غلطیانې راویستل. د ټولې نه اسان کار دا دی چې د بل چا غلطیانې راویستل. صحیح ده؟ داسې انسان نشته په دنیا کې چې هغه به غلطي نه کوي. چې موږ د بل غلطیانې راویستلو باندې لګیا شو دا خبره به بل ځای ته لاړه شي. د نن نه یو میاشت مخکې اوس چې په کوم حالات باندې تاسو یاستئ د دې نه یوه میاشت مخکې په دې حالات باندې موږ او دلته کې دغه ګپې م لګولې لا تاسو چې څنګه ګپې لګوئ اوس دغه شان ګپې موږ هم لګولې. 2 هفتې وشو چې دې کور نه بهر نه یم وتی، هغه بیډي خوبي او دلته کې به د کڼکۍ ته دې نور ته کښېنم. دا زموږ زندګي ده نن سبا په اټلي کې هر څه بند دي. خو زمونږ چې کوم حال دی الله دې نه کړي چې داسې حال ستاسو شي، الله دې نه کړي چې داسې حال ستاسو شي. ځکه چې کوم حال کې اوس موږ یو که نه او زموږ خپل مسافر درته ووایم چې دیو کوم حال کې دي د دلته خپل غم خو پرېږده د اټلي غم لا څه کوې هلته ورسره پاکستان غم هم ورسره وي. اوس نو موږ ته څو غمه دي خو تاسو اوسه پورې دا شیز ګپ ګڼئ. موږ چې کومې غلطیانې کړي دي هغه غلطیانې اوس لګیا سئ تاسو کوئ. سوال درته کوم دا شي سیریس سوال دی چې یوه میاشت مخکې موږ ګپ لګاو اوس موږ په مړو باندې ستړي شو، د مړو ځایونه نشته چې مړي چېرته کېدي. په هسپتالونو کې ځایونه ختم شو چې بیماران راځي. د ورځ په ورځ زیاتېږي. خلک دا وایي چې یار تاسو وایي چې په اولنۍ ویډیو کې چې یاره حالات ټیک د ویس هم نشته او دا داسې ورځ په ورځ حالات چینج کېږي. ورځ په ورځ یوه ورځ 500 مړي، بله ورځ 600 700 800 ته خبره رسي، هره ورځ دغونه مړي. او تاسو اوس هم هغه شان ګپ لګوئ څنګه چې موږ لګوئ. کومه غلطي چې موږ کلې ده هغه غلطي تاسو لګیاستئ کوئ او تاسو زموږ نه سیوا کوئ. موږ صرف ګپ ګڼو، تاسو په یو بل پسې دغه شروع کړي دي. سوال درته کوو دا شي سیریس واخلئ. بیا به د نه وخت تېري بیا به ژاړئ چې څنګه اوس موږ اټلي کې ژاړو. موږ اټلي چې څونه خلک یو موږ چې ژاړو، خو وخت به بیا تېري.